میاندې دنیا کې ډېرې دي خو د ټولې دنیا میاندې قربان شه د حسین غریبې مور زهرا وشوه د مولا د مدرسې شاګردان یو متامنې پوهېږئ میاندې به ډېرې شي خدا یوه داسې مور دی عمر یې څومره دی 18 کاله انو کاله د نبوت کور کې انو کاله د امامت کور کې ټیم تیر کړی دی پښتنه وکړو دا څنګه مور دی د 11 امامانو مور ټوله بچي امامان دي عظمت څومره عظمت لري چې کله کور تر نوتای خپل بابا به ورته پڅېدو او که بیا مظلومیت یې سترګې وغړوي 18 کاله عمر کې انسان جوان وي وروسته رسېدلی وي که نه د بیبي په متعلق لیکي چې دا 18 کاله عمر کې چې کله پڅېدی لاسونه به یې دیواله ته چاول څومره مظلوم بیبي دی د مظلومیت خپل حد وي اولین مظلومی تاریخ آقا علی ابن ابی طالب دی ادب څه جملې یم عاشقانو نه به موافق غواړم ځکه اصحاب ناست دي خپلو منځو کې یو دی یایي زه مظلوم یم بل دی یایي زه مظلوم یم بل دی یایي زه مظلوم یم ذکر د کوي اله د ښیي چې زه ویلې مظلوم یم ټولو کله ذکر وکړو مولا علی ابن ابي طالب ورته یایي چې دا تاسو چې کوم شونه ذکر کوئ دلته د اصلا زه ظلم نه یایم نه تاسو مظلوم نه یوئ مولا ویلې ویلا ټولو نه زیات مظلوم زه یم مولا ویلې ویلا دې وجې نه موافق غواړم کائناتو ورمنې نه یا عاشقانو نه یا هغایونو نه موافق غواړم زمانې مولا نه موافق غواړم مولا دا ورته یایي ما غوندې کې مظلوم تاریخ کې نشته دنیا کې نشته مولا ویلې ذکر خو یې راته وکړه ویله ما سترګې غړولې ورمنې زهرانې ګذرونه وشوه څومره مظلوم دی صلی الله علیه یا بنت رسول الله متمیانو د حسنینو مور څومره مظلومه ده خو علي صاحب څومره مینه ده ذکر مرسیا ذکر کا ادب صدتا یایم ورمن چکل دربار تطلع ولاسن حسان ولیو ولاسن حسین ولیو اما دربار نچکل ورمن روتا لاس کے سناد ورسراو ورمنه خوشحاله وه ویله ما ته سند میلام شو یو خاشني مخ ته راووته ورته هی د ورمنې د سند لږ ما ته راکړه ای کاش سند صاحب ادبي کړې وای پروا نه وای ورمنې سترګې غړولې د سند ټوکړې ځمکې نه پرېوتې ورمنه ګیلمنه شوه که درمنو ای کاش همدا ظلم شوی وای خدای د چا مهر مړه مه کړه مولا حسن مشتبه به د مور شهادت به ډېر جوړېدو چا به تنه پوښتنه مه کړه مولا ته خو مشر یې حسین ته دلکیري ورکوه تلکیري ورکوه صبر ورکوه ښې خبرې ورته کوه بابا علي ته ښې خبرې کوه مولا حسن مشتبه به ویله والله ما به هر څه په ویر شي یو ټایم به په ویر نه شي مولا هغه کوم ټایم دی
ویلا کلا سنات سبید بیوش و پروان نوا موسترگی گڑا والی دو مور زمکنی پره وطا آخدر منو غیرت منوشیا و بی بی کلا ہوش کے روگلا سنا دے پویرشا اے ولاس لے وڑو کئے حسین والے ولا ولاس لے حسان مشتبہ والے ولا مسلام وی اخکا برتا زمو سپورے اشیاء و تمالوم نشا کله د علي ابن ابي طالب کور ته مدینی چلو کې روانه وه کور ته څه کله نږدې شوه ما د مصاحب اخري جمله ده حاجات به ورڅه ونیسي کور مې مسافرانو دپاره مولا ظهور دپاره شیعه او محافظان دپاره ژوند نارینه اولاد لري چوک بیماران وي ټول حاجتونه ونیسو چوک مشکلات لري کله یې د مولا کور ته حسنین نږدې کړل ورمن یې خپل دردونه په ویر شول واړه واړه زامن یې ودرول ورته یا یې د حسنه زویه نن یو سوال درته حسین ازیا نن یو سوال درته کوم مورې ته وارثه یې ته بیا مونږ ته سوال ویله او نن یو سوال درته کوم هغه به ومنو ویله مورې وایه په سترګو مو تو خبره څنګه نه منو ورته یایې د حسین زویه څو پورې زه زنده وم پلار ته ولئ چې د مور مخې مه ګذرونه وزوه قدر منو مشر زوای جلال کی راغلا و تھیائی دو موری ٹیک دے عزب نہیں آیا حسین بنے آئی چه سباب دے حسان زویا ویلی دا جملہ وکا ویلا موری تو دا مخنی شنی بولوئی آب تمیون ورمن چکلا کور تنوتا شوهر نه چوک مخ نه پټوي مولانا روایت مسترګي غړولي مور